सूरत ज़ुखरुफ 43 नंबर सूरत यानी 43 यानी 43 नंबर सूरत ऊपर लिखा हुआ है बरा लिखल शवी दी ऊपर बरा लिखली दी सूरत नंबर आयात नंबर दा लिखल शवी दी सही ना और 57 नंबर आयात यानी 57 यानी वो 50 नंबर आयात ना शुरू शवी दी और तर 73 पूरी वाली शवी दी यानी 3 आयात पूरी यानी तर 73 पूरी वाली शवी दी सही ना वीडियो आखिर पूरी गोरे और अल्लाह दर ज़्यादा पर शेयर कवाए हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون سورہ زخرف وہ 50 آیت ہے سورہ انبیاء کی مخکی تیر شوی دی 98 نمبر آیت کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکانو تداویل انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم یقینا تاسو هغه څوک چې تاسو یې بندگی کوئ بيد الله نه خشاک د جهنم یې انتم لها واردون لو كان هؤلاء الها ما وردوها وكل فيها خالدون نو عبد الله ابن زبعری بیا رستو مسلمان شو د نبی علیہ السلام ته ویل چې تاسو وایئ چې عیسی علیہ السلام نبی دی د الله پیغمبرو مور هم ډیره نیک وا نو تاسو بیا د عیسی علیہ السلام متعلق څه خیال دی ځکه چې عیسایانو د عیسی علیہ السلام الوهیت منلې او داغه بندگی عبادت کړو نو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو او د چا چې بندگی او عبادت شوه دی د جهنم خشاک یې نو غنی عیسی علیہ السلام هم جهنم ته دي نو دغه ته الله جواب کړو ان الذين سبقت لهم منا الحسنى یقینا هغه کسان الله وی ما د غیده بار جنت فیصله کړی دا اولئک عنها مبعدون او دی به د جهنم نډیر لري لا يسمعون حسیسها جهنم تدلل خو پرې د جهنم خشاک به هم ناوري او عیسی علیہ السلام دارنګ عزیر علیہ السلام دا خو جنتیان دي یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل یا معشر قریش ليس خیر فی احد يعبد من دون الله هغه سړی کې اس خیر نشته دی چې دنیا کې داغه عبادت شوی بندگی شوی نو دی دا اعتراض وکړو یو شبهه بیان کړه چې ګوره د عیسی علیہ السلام عبادت شوی دی د عزیر علیہ السلام شوی دی د فرشتو شوی دی که زمنګ الها جهنم ته دې سره زینو لاړ دي شي دا خو څه بده خبره نه ده نو دی به خندا کوله دی آیت کې داغي ذکر دی ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې بیان کړي شو زوی د مریم مثلا یو مثال سره چې الله څنګه ناشنا قدرتونو خاوند دی بيد افلار یو معشوم پیدا ک دا د الله د قدرت نخې دي ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې بیان کړي شو عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبي علیہ السلام مثلا یو ناشنا مثال سرا اذا ندغ قومک قوم ستا پیغمبر منه د سرا یصدون خندا کوي چغي وي قریش من دا خبر ډیره خو لګي د دې خندانا چغې کړي ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون کله چې عیسی علیہ السلام ناشنا مثال سره بیان شو نو دغه وخت قوم ستا د سره خندا وکړه یصدون خوشاله شو بچو باندې وقالوا او دی اویل آلهتنا خیر ام هو آیا زمن معبودان زمن آلهه غردی او که عیسی غردی ما ضربوه لك الا جدلا نبیانی مثال د عیسی علیہ السلام تعالی را مگر جګړه کوي بل هم قوم خصمون بلکې دی داسې خلق دی چې جګړ مار دي د دې مقصد ځان په کول نه دی د دې مقصد صرف جګړه ده الزام تراشی ده ان هو الا عبد انعمنا عليه نو عیسی علیہ السلام مگر بندو چې موږ په انعام کړو موږ ولا نبوت ور کړو پیغمبري ور کړو وجعلناه مثلا او ما ګرځول عیسی علیہ السلام نمونه مثلا پیشوا لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیلو عیسی علیہ السلام خو الہ نو عیسی علیہ السلام الله وی زما بندو
ما په لوی نعمت کړو، ما ولا پیغمبري ور کړی وا، نبوت می ور کړو، خپل کتاب می ور کړو. وجعلناه مثلا او ما د بنی اسرائیل د قوم پیشوا مقتدا ګرځولیو. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون. د دې بېمانو خیال داو چې فرشتي د الله لونه دي، او دا خیال ذکر راغی چې فرشتي خو ملائک دي او دا خو آسمان کی، نو کدا چرته عام مخلوق وي نو دا به پزمکو. نو الله جواب کوي ولو نشاء کچرته ما غوښته لجعلنا نو پیدا کړی به منکم تاسو نه ملائکتن فرشتي، کما دا غوښته لکه څنګه چې تاسو یو بل نه پیدا کیږئ او بیا مړی او بیا پیدا کیږئ، مخکینی زی رستنو راځي رستنی راځي، دا رنګي ما فرشتي پیدا کړی وي. نو پاغي به مرګ راته، مخکینی به تیرېدل رستنی به بیا راتلل، خو ما دا کار نه کړی. ولو نشاء کچرته ما غوښته لجعلنا نو پیدا کړی به مې منکم تاسو نه ملائکتن فرشتي فی الارض پزمکه کې یخلفون یو بل پسې بتل راتل. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض کما غوښته نو ګرځولی به مې تاسو نه ملائک فرشتي پزمکه کې یخلفون پاتې کیدونکي. فرشتي ملائک د الله مخلوق دی او الله ازمکه کې پاتې کی او که اسمان کې خو مخلوق دی، الہ نه دی. وانه لعلم للساعه یقینا قرآن کریم نخد قیامت تا فلا تمترن بها نشک مکوی پا وقود قیامت کی. انہو ضمیر یا خراجے دے قرآن تا کہ قرآن کریم دا قیامت نخدا. ذکر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی زما بعثت او دا قرآن کریم راتلل، زما بعثت او قیامت دا سیدی لگا دا دو گوتی چی سنگ یوزی دی. زکه چې زمانه رستو بل پیغمبر نشتا، د دې قران رستو بل کتاب نشتا. ګڼ انبیا دنیا ته راغلي او آخر کې زر اغلم، ګڼ کتابونه راغلي او آخر کې زر اغلم، نو رستو بیا صرف قیامت دی. یو معنا ده. او بل معنا ده چې عیسی علی السلام نزول او داغه دنیا ته واپس راتلل دا د قیامت نه ده. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ يَقِينًا راتل دا عیسی علیہ السلام نخد قیامت تا فلا تمترن بها نتاسو شک مکوی پدی کی واتبعونی ما پسی روان شئی هذا صراط مستقیم دا لار سمدا نغدا ولا يسدنکم الشیطان بدنکی تاسو لرا شیطان نستاسو عقیدینا تاسو وانړي. انه لکم عدو مبین یقینا دغه شیطان تاسو دشمن سرګند. ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چراغ عیسی علیہ السلام سره د دلایل معجزو الله ولا غني معجزي ور کړی وي. د خټینه به مارغه جوړ کو هغه کې به پوکیو کو نو هغه روان شو والوتو او ورن سړی به دغه پستر کو به لاس راخ کو نو سم بشو مړی به به ویل چې قوم باذن الله نو پورته وشو. ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چراغ عیسی علیہ السلام سره د معجزو دلایلو قال نو فرمایل قد جئتکم بالحکمت یقینا ما راتل کړی دی تاسو ته په دانشمندۍ سره بالحکمت په پوهې سره بالحکمت په پیغمبرۍ سره ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه زبيانوم تاسو ته بعضی هغه خبرې چې تاسو پکې خلاف کوئ. فاتقوا الله واطيعون نو الله نو یریږئ زما خبر او منئ. ان الله یقینا الله هو ربي وربكم دغه رب زما او رب تاسو دی. ما چې تاسو الہ او نه غنئ ستاسو دا خیال را نشي چې زمړي ژوند کوم کنه زه الہم نه نه زما رب او ستاسو رب الله دی. فاعبدوه نو بندگی خالص کوي الله لرا
هذا صراط مستقیم دا لار سمدا فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کو ډلو په منځ خپل کې بعضو عیسایانو دا ویل څلور ډلې شو چې عیسی علیه السلام الله دې الہ دې بعضو ویل چې الہ نه دې دریو کې یو دې یعنی یو الله دې یو عیسی دې یو مور ده نو دا دریو وړ چې یو شي نو الہ ته جوړ شي او بعضو ویل چې دا الله زوی دې فاختلف الاحزاب من بینهم اختلاف کو ډلو په منځ خپل کې فویل الهلاکت للذین پر دغه چا ظلمو چې ظلم وکړو من عذاب یوم علیم د عذاب درځي دردون کې هل ينظرون الا الساعه انتظار نکي مگر د قیامت ان تاتيهم بغتة را بشیدی تناسابا وهم لا يشعرون او دی بخبر نئی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان بدغورس بازی د پاره د بازو دشمن داري د دنیا دوستی دا بیا په آخرت کې د یو بل دشمنانی دوستان بدغورس بازی د بازو دشمنان وي الا المتقین مگر هغه دوستی د پاره تقوی یو دا د قران والو دوستی دا موحدینو د متقیانو پرهیزګارو مرګرتیا دا په آخرت کې فائدہ ورکړي یا عبادی نو وبویل شي ای بندیانو لا خوف علیکم اليوم نشته دې سیرا تاسو باندې نن ورځ ولا انتم تحزنون او نه تاسو غمجن شئ الذين حق کسان امنو چې ایمان راوړو په آیتونو زما وکانو مسلمین او تابعدار دي ته ویل شي ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون دند شي جنت تاسو او بیبیان تاسو تحبرون خوشاله وي یطاف علیهم غرزو لیکيږي باندې باندې جنتیانو باندې بصحاف من ذهب کاسید سرو واکواب او پیالې د سرو تلمیه لکان بید دی جنتیانو خادمان بصحاف من ذهب او د سرو کاسی پلیټونه به ورسری دی له خوراک راوړي واکواب او د سرو پیالې وي او رسو برازي سوره دخان کې سب سپینه او سب سری یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب ګرځول کېږي با جنتیانو باندې کاسی د سرو واکواب او پیالې د سرو صحاف چې هغه کې به خوراک خوري او اکواب ګلاسونه جګونه پیالې چې هغه کې به مشروبات وفيها ما تشتهيه الانفس او دی جنت کې به هغه شیزونه چې زړه کم غواړي کم شی چې د جنتی زړه کې پیدا شي داغي خواهش داغي چاحت داغي ارمان نو فوراً به حاضر شي وفيها ما تشتهيه الانفس او هغه چې غواړي نفسونه د دې وتلذ الاعين او هغه چې خوږيږي ور سره سترګي يخيږي ور سره سترګي هر هغه شی چې هغه سره انسان تلذذ حاصلوي وانتم فيها خالدون او تاسو په دې جنت کې همیشه دنیا کې سره من دي حرام دي د سرو لوخي د سرو پیالې د سرو کاسي دا دنیا کې مسلمان لمن دي حرام دي جنت کې به د استعمال وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون او دا جنت ته هغه چې درکړې شوی دی تاسو لرا په سبب د هغه چې تاسو کوم عمل کوو جنت ته بزي خپل په عمل بزي جنت تلو د بارا د انسان عمل سبب او شرط دی اسی خو به انسان د الله پر رحمت زی خو به ایمان سره به عمل سره بد کردار سره دی به جنت ته څنګه وتلک الجنه التي تغ جنت ته هغه چې تاسو له بدر کړی شي بما كنتم تعملون په سبب د عمل تاسو لکم فيها فاکهه كثيره تاسو لرا پدی جنت کې غنی میوه دي کثیرتون ډېری قسمه قسم میوه
منها بعض داغینا تاکلون تاسو بخورئ. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.